سهیل باچا دا وختي د بریکوټ پیر بابا روډ نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. عوامو شکایت کړی و چې زمونږ د محلو د کورونو خواته دا لوی لوی ټرکونه چې تاسو وینئ د بوسو ډک دي د بونیر نه راځي ثابته ورځ په دې روډ باندې ولاړې او دا روډ چې دی د دې د وجې نه په ټرافیک کې خلل راځي او بیا یې ځان ته ګټې ښودي دي مختلف ټرکونو او د دې دا نمبر څونه زیات دي چې دا بالکل راوښتی. دلته مقامي خلکو ته تکلیف دی د دې د وجې نه انتظامیې ته یې څو پیرې د دې شکایت وکړو خو انتظامیه چې ده هغه په خوب وده ده او دا نه ویني چې په دې جي ټي روډ باندې دا کومه هایوې چې ده په دې باندې دا ټرکونه ولاړ دي دوی خپله یو منماني راښکړې ده. نو پکار دا ده چې په دې باندې پوري چې دی ایکشن واخیستی شي او دا کم خلکو ته چې د دې نه مشکلات دي دا مشکلاتو کې کمی راولي. انتظامیه ولې د دې خلاف کارروایي نه کوي او دا خبره هم مخکې ته راغلې ده چې ټرافیک سهیلکار چې دي د دوی نه ښه درنې پیسې اخلي او دا کم ډمبر چې دی دا په بریکوټ بازار باندې تېرېږي او په دغه روډونو باندې دا په نظر راځي. لوی لوی افسران چې دي هغه دا تاسو ته ښایي دا وخت دا تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ دا ټرکونه چې دوی ځان ته ګټې ښودي دي د دې دا ډمبر دونه سیوا دی چې دا دې پوره د لسو ټرکونو ځای نیولی دی او دلته چې یو آبادي ده مقامي آبادي ده. زه د خپل کیمرمین ته هم چې تاسو دا کورونه وښایي په سکرین باندې دلته باقاعده کورونه دي دلته په دې باندې ټرافیک دی دلته کې چې دی کله د سکولونو چوټي شي هغوی ته مشکلات دي خو چونکې انتظامیه چې دا د دې خلاف هېڅ کارروایي نه کوي پکار دا ده چې انتظامیه په دې کې کمی راولي. دا اوس یو ټرک ولاړ دی د ځان ته ګټې وښودي دي او ده چې دی روډ مکمل بند کړی دوی ولې دونه بدماشي کوي ټرافیک او دلته کم مقامي پولیس چې دی هغه ولې د دوی نه دونه پیسې اخلي چې دوی له دا اجازت ورکړی دی. ضرورت د دې خبر دی چې په دې پوري ایکشن واخیستی شي او دلته د عوامو مشکلات چې دی په دې کې کمی راشي. سهیل باچا